موږ دومره کړي چې موږ مشران څومره چې د ذهني بیماران شو. ذهني بیماران څنګه شو؟ سهار چې ټریکټر اواز اوري مشران وایي چې ولا چې هغه دی ګورنمنټ بیا راغله، پی ډي انتظامیه بیا راغله، ته په ما راځې ولې؟ دا خو ته ناجیزه کې ته ما سره ذاتیات کې ځکه بس په موږ باندې دا ظلم او دا نور بند کا که دا ظلم کوي نو زه ورته ماشومان هم سازم، زه ځان ورته پانسیم کوم، زه خودکشي هر څه ته ورته تیار یم ورته اوس ځکه چې موږ سره ظلم شروع دی. زما کور داسې پروت نه دی واښته نه چاردیوالي شته هېڅ نشته دی، هلته هغه کیس روان دی. دا یو انتقالات موجود دي. مونږ والد صاحب په نوم دي، مونږ تر حاجي خیره جان، سعید جان، شوال، جبران او روزه جان، حاجي حکم جان چې کوم مونږ مشر ګرینډ فادر دی سردایو، او اختر جان، شوال او زرین، امین جان. دا ټیکټر دلته تیر شي سر دی وی چې دا پی ډي والا رااله، ځل انتظامیه ډي سي صاحب ای سي صاحب راغی. ذهني بیماران یا ټول ماشومان سر یو سکول نه ځي، باقاعده زه سکول نوم تاسو ته وایم چې دې سکول کې دا د ماشوم اډمیټ دی، باقاعده پرنسپل نه پوښتنه کوي چې 26 رمضان نه تر اوسه پورې یو ماشوم ټوټلی ابسنټ دی. سر ما نوم خیره جان دی، خیره جان شینواری، پیستري چوک زموږ کور دی. تقریبا 67 نه موږ دلته پراته یو، دلته خپل کور دی، خپل جایداد دی، ما سره کاغذونه ډاکومنټ هر څه پوره دي. موږ له ځینې انتظامیه راغلې ده په روژه په 28مه روژه باندې راغله، ما کیس هم هغه کې روان دی، په های کورټ کې ما کیس هم روان دی ورسره پی ډي سره، او هغې باوجود هم دوی راغله زموږ کور یې وران کړو، د جومات یې شهید کړو، پکې د قرآن شریف برحمتي یې پکې وکړه، او د اعتکاف کسان یې اوچت کړه. زموږ یو ورځ نیټه نه راکوله، بغیر نوټس راغلي دي او دا یې موږ ته وران کړي دي. موږ نه ګیس کټ کړی، بجلی یې کټ کړه، اوبه رانه کټوي، روزانه راځي، اوس هم راځي. موږ ماشومان یو هم سکول ته نه ځي، ټول ته یېرېږي، هر سهار راځي او هلته ګاډي ودرېدلي چې بیا دا نور هم ورانو. هلته نه داسې تجاوزات شته دی چې په 120 فوټ سړک ته یې څه شی کوي، هلته 60 فوټ 40 فوټ فلور ته یې آیا ما نه اخیستی د مخکې 6 مرلو یې ما نه اخیستې دي، هغې نه باوجود 6 مرلې یې چې اخیستې دي، دا نور ما نه وروسته ولې نه سي؟ دا افکار شړومبۍ ورځې ما ته ویلې دلته موږ ټول سړک دی او دا موږ ته پرېږد، موږ به پرېښی وای. تا حیات آباد ته روډ باندې پاس پل باندې کروڑونه روپۍ ولګولې، ته نن بل روډ کوم ځای کې ته غټوي نه بند شوی دی، تجاوزات شرطه پراته دي، هغه ځای وګورئ تاسو. اوس موږ ته هغه سوال دی چې کوو چې یاره موږ له راشي وزیر اعلی دې وګوري، دا دې وګوري، دا موږ چې تجاوزات دي بالکل دې ووایي تجاوزات دي، او موږ ذاتي ملکیت دی، ما سره کاغذات هر څه موجود دي، او موږ یووالي یو، او دا ماشومان د نن هم یېرېږي، روزانه راځي راله. بس په موږ باندې دا ظلم او دا نور بند کا که دا ظلم کوي نو زه ورته ماشومان هم سازم، زه ځان هم ورته پانسیم کوم، زه خودکشي هر څه ته ورته تیار یم ورته اوس ځکه چې موږ سره ظلم شروع دی. زما کور داسې پروت نه دی واښته نه چاردیوالي شته هېڅ نشته دی، هلته هغه کیس روان دی، هر څه شته دی، نو موږ سره ظلم روان دی. دا ظلم د بند کا په نه بندې زه خودکشۍ ته ورته تیار یم، ماشومان چې بیا راشي دې ځله ورته ماشومان هم خو مرسته ورته کوم، دا ظلم د موږ سره بند کړي. دا 27 روژه باندې دا راغلي دي، او بس دا هېڅ یو ډېسې به راتله ګرځېده به، او نښې یې چې کله یو ځای کله بل څه چل دی، یاره دلته سړک غټېږي، نو موږ ته نوټس چا نه دی راکړی، او نه یې راته داسې کنفرم خبره کړې چې لا پاسئ لا سبا راځو لا بله ورځ راځو. هېڅ چاله موږ نه یو تللي چا له لاړ شو، موږ چا له تللی نه شو، موږ سره په یو ښي دلته نه دی له نه یو تللي، موږ هېڅ یو ډېسې له راغلي وو، هغې ته هم ویلي دي چې ته دلته راغلي ته موږ ته یو نقشه وښوه، ته یو په کوم هغه باندې را روان شي، نقشه ده در سره، دا ځای سرکاري دی، هغه بس یو خبر هم نه ده منلې، او راغلی ستار په نه درخواست هم نه ور نه داسې دا اوس دغه 15مې روژې نه تقریبا دا روان شو، په 20مه روژې موږ 5:30 بجې دا حبیبي هوټل نه شروع شوې ده، حبیبي هوټل نه، او تر بره چوکه پورې ده، خو چوک یې ټول پرېښی، دوکانونه نه دي والي، چې کوم تجاوزاتو کې راځي هغې نه دي والي، دوکان دی، او د مونږ حجره هم داسې 80 فوټ او 70 فوټ غواړي که نه، نو دا د حبیبي نه شروع شوی. حبیبي لیم اوس خپل هغه ورته نښې اچولي، خو زمونږ ته بې حده داسې یو شټاپ غوندې جوړوي چې دلته پمپ پکې جوړوي، دوی کاډه جوړېږي، که څه چل دی، سړک سیده په کار دی، سیده شي، کولاو شو، لږ کولاوېږي، 10 فوټ کولاوېږي، 15 کولاوېږي، دا دلته ما ته اډه جوړوي که څه راته پمپ جوړوي، خو څه هغه بس څه ورته وایي دا نه یو ځای کې هم نشته، یو هم نشته، بس صرف دغه یو ځای ورغلی نه، هېچا سره هم وارننګ نشته.
بیا دغه ځای مونږ یې ولې بېخي ټوټلي مفاد پرستي سټارټ دلته کې دلته چې څومره موږ ګورې که نه دا ځای وګورې سر دلته چې کوم ځای نه وایلیشن سټارټ دی که نه سر هغه ځای نه ډیمالیشن هم نشي کېدی بل چې ته په ما باندې راځي ته هلته ستا روډ په کار دی اوکې صحیح شوله سټریک روډ جوړ کا 15 فوټ راځي تاسو موږ الریډي پی ډي اے کې کیس سټارټ دی صحیح ده 15 فوټ تاسو راشئ سیده چیمبر نه موږ تاسو ته الریډي کیس سټارټ دی پی ډي اے کې نو روډ سیده جوړ کا اوس سر دا داسې شوی چې دا انګل ټایپ روډ جوړوي حبیبي ریسټورنټ سره ډیمالیشن کم دې لږ دی خو بیا لږ زیات بیا چې کله د جومات اجرا دلته راغلي سر ډیمالیشن 60 فوټ لا راوستلی اوس 45 الریډي ډیمالیش دی اوس انتظامیه حکومت وایي چې سر دا ډیمالیشن چې کوم دی که نه 45 فوټ نه 60 فوټ ته مونږ یې باو کوو نو ولې دا څنګه دا جومات دا چې کوم انکم سورسز ایریا وه هغه تاسو پرېښودله صحیح ده سر اوس دا د الله کور دی دا تاسو سره هېڅ حیثیت نشته د الله کور ځکه چې الله کور ستا بغیر وارننګ به 2 ورځې مونږ د سر هغې انتظار نه کول چې مونږ ورته سر 2 ورځې صبر وکړه چې دا اعتکاف ټایم پوره شي اعتکاف والا پاتې سر هغه ای سی ډي سی بالکل زمونږ خبره نه منله او بیا هغې نه باوجود هم چې کوم دی 5 بجې ته راځې ماله دا ځای ډیمالیش کې دا خو بیا ته داسې شوی چې بالکل په ما زورورې زه تا ته څه ووایم ته بیا رالې تا ما اجرا جومات وران کړ ته مارکیټ لا یا اینی ایریا لا ته چې کوم دی کنه ټایم ورکې ته جومات لا ټایم نه ورکې نو دا ولې دا خو کوېسچن سوال یا نشان دی ته مال هغه نه راکې او جومات چورانې او مارکیټ یا نور چې کوم انکم سورسز روټس دي هغه ته پرېږدې که تا ووایي چې ما کافلا روډ په کار دی کافلا روډ خو به 10-15 فوټ وي 20 فوټ وي په پاکستان کې کوم ځای داسې یا په ایشیا کې داسې یو ځای مونږ ته وښایي چې کافلا روډ یا اینی روډ هغه 60 فوټ نه یې باوي الریډي سر د فلای اوور سره 30 فوټ روډ شته اویلیبل دی حیات آباد ته صحیح شو هغې نه پس ته ماله 60 فوټ دا ځای ډیمالیش کې ته نور 90 فوټ لوړې نو دلته سر لینډینګ کېږي که نه داسې افغانستان سره تاسو چې کوم دی جګړې دپاره څه پلانینګ سټارټ کړی دی تاسو څه پروګرام سیټ کړی بل چې تاسو دا روډ خو په کار سیده روډ په کار وي که تاسو وایلیشن ایشو وي وایلیشن خو هغه سټارټ کوم ځای نه وایلیشن سټارټ دی ټول افسرانو ته پته ای سی صاحب ته پته ډي سی صاحب ته پته را چې کوم چیف سیکرټري هغې ټولو ته پته ده مونږ دا ریکویسټ کوو ستاسو میډیا په ذریعه باندې چې پلیز دا ځای تاسو خپل وزیر اعلی صاحب ته هم وایو ټولو ته وایو چې دا ځای تاسو لږ چیک کړئ دا ځای وګورئ چې دا څومره پورې ډیمالیشن په کار دی 15 فوټ په کار دی 10 فوټ په کار دی اوس خو سر دا خو مفاد پرستی شوه چې ته راشه یو ځای 10 فوټ ډیمالیش کا بل 15 ډیمالیش کا خو چې کوم سینټر له ته راځي سینټر کې ته مانه 40 فوټ نه اباو کټینګ کې دا ولې دا خو ته ما سره بالکل او دا ما اباو اجداد خون په سینې سره دا ځای چې کوم دی اخیستی دی مونږ آباد کړی دی اوس ګورنمنټ مونږ دومره کړي چې مونږ مشران څومره چې دی ذهني بیماران شو ذهني بیماران څنګه شو سار چې ټریکټر اواز اوري مشران وایي چې ولا چې هغه دی ګورنمنټ بیا راله پی ډي اے انتظامیه بیا راله پولیټیکل هغه انتظامیه بیا راله ضلعي انتظامیه بیا راله ټاون 3 بیا راغی تاسو مونږ ذهني بیماران کړلو دا خو مونږ خپل جایداد دی ما سره انتقالات موجود دي زما والد صاحب په نوم دي ما تره په نوم باندې مونږ ګرینډ فادر په نوم باندې ته په ما راځې ولې دا خو ته ناجیزه کې ته ما سره ذاتیات کې ځکه چې ته کوم انکم سورسز دي هغه ټول پرېښوده انکم سورسز څومره مارکیټز دي شاپس دي هغه ته پرېږدې او ته په ما راځې نو دا خو بیا تاسو شو چې بس زه به تا ته هغه ښکارم او مونږ په مهرباني کوو دغه ته وایو وزیر اعلی صاحب ته ضلعي انتظامیه ډي سی صاحب کمشنر صاحب ټولو ته عاجزانه ریکویسټ کوو دا مونږ پرامن احتجاج مونږ حق دی ګورنمنټ سره مونږ دا احتجاج ریکارډ کوو پلیز مونږ لا خپل حق میلاو شي که ستا روډ په کاري سټریک روډ جوړ کا سیده که مارکیټ پکې راځي که جومات پکې راځي صحیح شوه بل ګورنمنټ دا وایي چې لارې دپاره جومات جایز دی چې دا ډیمالیش شي نو ګورنمنټ دا کوم یو کتاب کې راغلی دي قرآن کې راغلی حدیث کې راغلی بالکل قرآن جومات شهیدولی شي لارې دپاره خو دا قرآن کتاب کې نه دي راغلی چې ته مارکیټ پرېږده او جومات وران کا تا خو انکم سورس څومره چې دی هغه پرېښوده الله کور تا سره هېڅ اهمیت نشته تا سره اعتکاف کې چې کوم خلک ناست هغې تا سره هېڅ اهمیت نشته تا سره د قرآن اهمیت نشته نو مونږ بیا هسې وایو چې فلسطین دا مونږ ملیان لګیا دي فلسطین په خلاف هغه کوي چې فلسطین اسرائیل ظلم کوي دا کوي ظلم خو مونږ خپل پاکستان کې سټارټ دی ته ما قرآن مجید بې عزتي کې زه چې ستا ته مخې ته ودرېږم ته ما ته ای سی صاحب ډي سی صاحب ما ته وایي چې واچوه موبایل ته یې واچوه پارچه پې کټ کا 3 MPO دا دی نو ته خو زه چې په قرآن پوښتنه ونه کړم زه قرآن بې عزتي تاسو کوئ زه قرآن پوښتنه تا نه کوم ډي سی صاحب چې تا قرآن بې عزتي کوله اوس هم ایکسپریس نیوز والا قرآن مجیدونه باقاعده چې کله ډیمالیشن وشو سر باقاعده ویډیو شوی دا قرآن مجید په خاورو لاندې پروت دی ویډیو کې راغلی خو هغه ویډیو شیر کړی نه دا ولې دا مفاد پرستی شو که نه دا ګورنمنټ دا خو بیا دا شو چې بس بیا خو دا شو چې بیا خو دا آزاد ملک نه دی ته خو بس ګورې هغه ته ګورې پولیټیکل پاور ته ګورې یا منی پاور ته ګورې
صحیح ده. اوس ګوره مونږ دومره مو مجبوره کوه چې دا ماشومان دا سکول نه ځي سر 7 بجې چې کوم دی چې ټریکټر اواز واوري سر دلته په دې روډ باندې ټریکټر ځي دا 400 دین لرګي مرګي راوړي دا ټریکټر دلته تیر شي سر دی وی چې دا پی ډی اے والا رااله ضلع انتظامیه ډي سي صاحب ای سي صاحب راغی ذهني بیماران یا ټول ماشومان سر یو سکول نه ځي باقاعده زه سکول نوم به تاسو ته والم چې دې سکول کې دا ماشوم اډمیټ دی باقاعده پرنسپل نه پوښتنه کوي چې 26 رمضان نه تر اوسه پورې یو ماشوم ټوټلی ایبسنټ دی سر ولې دغه تا ما مشران ته ما د ټول بیزتی کې آو که ته دومره زوروري بس بیا ما ته وایي بیا بس خودکشي ده بس مشرانو له هم زار ورکو خودکشي وکړو دا ماشومان دي دا هم خودکش کو ځکه چې بس تاسو تاسو زورور یې ګورنمنټ زورور فوکل پرسن عام سیول عوام دا تباهي نو دا خو خیر فل ناجایزه ده مونږ عاجزانه ریکویسټ کوو سر مونږ ډي سی صاحب په خلاف هیڅ هغه نه کوو ډي سی صاحب مونږ مشر دی مونږ احترام کوو ډي سی صاحب دی ای سی صاحب دی چې کوم چیف سیکرټري دی شاه بلی شاه صاحب وزیر اعلی صاحب ته سپیشلی ریکویسټ سر پلیز تاسو کاینډلی دلته یو ځل ویزټ وکړئ سر دا وایلیشن تاسو چیک خو کوئ چې دا وایلیشن کوم ځای نه جوړ دی وایلیشن جی اجره جی سر جی جی سر مونږ سر باقاعده یو انتقالات موجود دي مونږ والد صاحب په نوم دي مونږ تر اجي خیره جان سعید جان شوال جبران او روزه جان حاجی حکم جان چې کوم مونږ مشر ګرینډ فادر دی سردایو او اختر جان شوال او زرین امین جان اسلم جان سر ټوټلی انتقال جی سر انتقالات باہر ساٹھا بجے کا نا 62 سے لے کر 75 تک څومره ټوټلی انتقالات دي سر مونږ سره ټول اویلیبل دي سر دا څومره جایداد باندې چې زه اوس ناست یم دا ټوټل جایداد ما سره هر څنګه پروف هر څنګه هغه اویلیبل دي دا باقاعده یو شی تاسو کتای شئ جی مونږ بس مزید انتظار مونږ ګورنمنټ په خلاف هیڅ نشو کولی ځکه چې ګورنمنټ مونږ خو بس یو خودکشي ته مجبور یو بس ځکه چې دا 60 فوټ ډېر زیات ډیمالیشن دی سر خودکشي نه بغیر مونږ سره بله یو لاره هم نشته او بس زه مونږ به ماشومان شاول وي کرین وي څه چې دي راولي هغې ټریکټر وي هغې ته به یې سملو هغې نه پس به مونږ خپل مشران دا ډي سي ارباب شیر علي وي دې کې زه هېڅ هم نشم کولی هغه چې کوم مونږ ایم این اے ما ورته کال کړی مای سر تاسو مونږه مشران یې تاسو پلیز کائنڈلی دې کې خود څه نه څه مونږ سره هیلپ وکړئ مونږ سر بذات خود مونږه اپنی مدد آپ کے تحت ډي سي صاحب له ورغلیو ای سی صاحب له ورغلیو نو مونږ سره دلته چې کوم دی نه ایم پی اے ولاړ دی نه ایم این اے ولاړ دی نه نور داسې پولیټیکل مسله هغه شته را سره چې اوس که مونږ سره یو پولیټیکل کس دلته په دې اجلاس کې موجود وي خو ګورنمنټ به بیا هغه باندې څه نه څه ایکشن اخیستی مونږ سره هېڅ حکم نشته به دغه تاسو وینئ مونږ خپل فیملی ممبر یو سر دې کې مونږ هاف فیملی ممبر هلته پرېښي دي په فیس 3 چوک کې سر دا تقریبا اوس مونږ ټوټلی خپل فیملی چې کوم دي که نه تقریبا مونږ 2 جو شاپو سره هغې کې به مونږ سره 15-20 کسان لیبر کار کوله سر هغه کار روزګار نه محرومه شو بې روزګاره شو ټیک ده باقي مونږ چې کوم خپل کزن څومره چې په دې جو شاپ کې سر هغه کار روزګار نه محرومه شو سر مونږ 15 ترونه یو 15 فیملیان مونږ په دې کور کې پراته یو